بل اوس دوی دلته په دغه باندې لاټي چارج وکړ بلدیاتي نمایندګانو باندې نو دا بلدیاتي نمایندګان چې دي دا خو د دوی د پارټو خلک دي د دې سیاسي خلک دي اوس که هغوی راپاسې و هغوی دا قسمه خبرو کې چېرې موږ سره دا ظلم وشو دا زیاتې را سره وشو دوی به په کومه خبره باندې جسټیفای کوي ګوره د پاکستان تحریک انصاف چې څومره مشران دي هغې هم په دې نیوکې وکړه چې ولې دوی داسې کوي خو دلته دا ټول څیزونه چې دي الف خانه دا صرف یو خبرې پټ کړی دي تا ته پته لګي دلته دومره سټرانګ پروپاګانډا شروع ده چې څوک د خپل حق تپوس نه کوي ته اوس هم په دې ټلیفون باندې کالز را روان دي که نه ته کالز واخله تا ته به څوک دا خبرونه کوي چې یاره دلته د اوړو څه پوزیشن دی دلته د غوړو څه پوزیشن دی دلته د بجلۍ څه پوزیشن دی دلته د ګیس څه پوزیشن دی وایي به نه پلان کې چې دی هغه نه دی ټیکه او دا پلان کې چې دا ټیک دی دا پلان کې نه دی ټیکه او دا پلان کې ټیک دی د په دور کې دا چلو دغه په دور کې دا چلو ګوره دا خلک په یو سوچه سمجه سازش باندې په دې خبرو کې نښلولي دي ته په یو پارټۍ کې او زه ستا رور یم زه په بله پارټۍ کې یم ولې ځکه چې زه ستا د قصد دی بلې پارټۍ کې یم د زته لګېږو موږ خو په نظریه باندې خو موږ نه یو دا نظریه نه خبر موږ په کارکردګۍ باندې اوټ ورکول شروع کړو په کارکردګۍ باندې دا جذباتي نارې دې پرېږدو د جذباتو باندې موږ دا اوټ پرېږدو ګوره چې د عمل ترقي کوي یو خو نه کوي ګوره چې دا صوبه ترقي کوي یو خو نه کوي کې پی هوس باندې کله چې لیمن ګنډاپور صاحب رپورټ شو نو هغوی ویل چې یاره په ما پسې دلته کې رینجرز والا راغلي وو اسلام آباد پولیس راغلي وو هغې باندې حمله شو هغې کې څه نقصان زیان شوی وو د هغه نقصان هغه رپورټ چې هغه مخې ته راغلی دی هغې کې ویل کېږي چې د 3 کروړو روپو نقصان په هغه کې شو دی ویلو چې 15 لکه خو څونه د کرایه پیسې وي د اسټلو هغه چې کوم دنو غیبي شوي دي نو نن پکې دا نور رپورټ څنګه راغی خدای 45 لک مسکونو ته خیران یم چې دا دې تاسو الف خان تفصیلي رپورټ مخې ته راغی خو دې کې زه بله یو خبره تاسو سره شیر کوم چې محکمه صحت وایي چې دلته کې په سوونو ماشومان چې دي نو دا هر کال د نمونیا د لاسه مري چې کله دا یخني را ډېره شي نو نمونیا شروع شي د هغې دوه وجې ښیي چې یو طرف ته ویکسینیشن په صحیح توګه باندې نه کېږي بل طرف ته ویل کېږي چې را دوایانې هغسې اثر نه کوي اوس ویکسینیشن په صحیح توګه باندې نه کېږي دوایانې صحیح اثر نه کوي دا ځان له یو لکه خپله ځان له یو ټاپک دی د ماشومانو د نمونیا چې کومه مسله ده دغه زموږ ټیمیز چې دي نو ته وګوره ټولو ټیمو سره پړ نشته دی اکثر تنخواګانې پنشنونه چې دا په ځای باندې بند دي د زکات د محکمې داسې ده چې تقریبا 2 کاله ته نږدې شو چې هغې د جهیز د آبادکارۍ د دوایانو دپاره چې کوم فارمونه دي دا څیزونه نشته دی او خلک وایي چې نه بس ګډ ګورننس دی ګوره خالد منصور ړومبې چې تا کوم رپورټ وړاندې کړو موږ په دې خبرې وکړو که نه چې دا کم د 6 لکو موبایل هم لاړه وزیر اعلی ته خو ډېر غټ نقصان شوی دی د بلډ پروف ګاډ هم پکې لاړه دا یو ډېره دغه خبره ده جاکټ چې کم دی نو دا هم د لکونو روپو د هغې د څه قیمت وي 2.5 لکه چې کم دی نو د هغه جاکټ هم لاړه دغه شان د هیډمټ پې هم تلي هغه په ځای اوس پټکي وي هغه دغه شان دی ګوره 35 لاک بل نو لکه دا دی نو دغه ته وګوره دې تاوانونو دې دغه ته وګوره که نه څه دپاره ولې په څه باندې دا دومره ارسه لاړل ښه د 45 لاک روپو ماسکونه د ګیس دا دې دغه ځای کېږدي چې دی به اسلام آباد کې په ډي چوک باندې انتشار چې کوم دی د هغې خو کلو خبره ده او هغه ورځ انتشاریانو له چې کوم دی نو ډېر تو درکلي وکړو څېرې یې ورته واچولې ولې نغد یې ورکړی بس د پښتونخوا د خزانې د بوجې چې کومه دا کلو ساتلې ده بس وروړو دي خلک موږ سره ته د عمران خان په سر باندې دشمني کې یا د شهباز شریف په سر باندې کې یا د وزیر اعلی الیامین ګنډاپور په سر باندې کې یا د بل په سر کې یا د بل په سر کې د خدای تعالی بنده الله زیر ناظر کا چې ستا د ګاونډي د لوږې مري ستا د کوڅه خرابه ده تا ته د ترقي ضرورت دی ته چې دا دومره څیزونه اخلې په دې تا نه دې صوبې ته ټیکس ځي د ستا د صوبې خزانه ورځ تر بلې قرضداري کېږي تا ته څه پیدا راځي د هغه چې کوم دی دا راپورټونه جوړي چې کې پی خوز نه چې کوم دی دا د 3 کروړو روپو څیزونه روک شو دا 3 کروړه به دې له اول کې سر کوي ولې ترې روک شو پسې ترې روک شو ولې موږ دلته کارګل پته کوو موږ له چې کوم دی خپل حق وروړو موږ له ارزاني وروړله چې د یو نه د خپل ځان تپوس کولی شي نه د قام تپوس کولی شي نو په ځان کې د موږ بیللو 3 کروړه د هسې بې څه په کې پی خوز کې بیللې تا ته اجت سو ولته کې چې ته تلې